الله تعالی په موږ دومره لوی احسان دی. شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي وی شکر وکاږي چې الله تعالی انسانان پیدا کړي وي. دا د هغو ټولو کې لوی نعمت دی. وی که چېرته خرې پیدا کړی وی نو چا به راته چوکه نیوه وال به م خوړه اومبم بوج چتولو. ځکه اوس رب دا شی پیدا کړی. که چېرته بل څه ځناورې پیدا کړی وی بل څه پیدا کړی وی نو لوی شکر د الله دا ادا کول پکار دی چې الله تعالی مونږ انسانان پیدا کړیو او بیا داسې انسانان پیدا کړیو چې الله مونږ له عقل را کړی دی. که چېرته عقل یې نو را کړی لیونیان به وو، نه به په ګرمۍ پوهېدو نه به په یخنۍ، نه په ښه نه په بد، په دې به نه پوهېدو. بل نعمت یې دا دی سترګې را کړي دي. کم از کم یو بل سړی خو کتی شي. د سترګې څومره لوی نعمت دی. که یو سړی ډېر هم په جذباتو کې یو کس سره ډېر زیات محبتي، مور سره ډېر محبتي، پلار سره ډېر هم محبتي، خو چې کتی نه شي نو دا خوا بس دي. دا شکر دی چې رب ذوالجلال لاله جبه را کړی دی چې وینا پې کولی شو. ګونګیان وګورئ د هغې خپل جذبات چا سره نشي شیر کولی، چاته نشي ویلی چې دا زما جذبات دي. بلکل په ژبه تاله لګېدلې د خبرې نشي کولی. هغه شانتې سلامته ژبه، خو رب د هغې نه طاقت اوچت کړی د خبرو. غوږونه وګورئ چې د چا غوږونه سالم نه وي، سلامت نه وي، نو سړی څه کولی شي؟ په هر یو میدان، په هر یو قدم د رب ذوالجلال ډېر زیات شکر ادا کول پکار دي. دویم لوی نعمت چې الله تعالی مونږ له راکړی دی هغه د ایمان دولت دی. چې څنګه پیدا شو دومره لوی نعمت دی دا ایمان چې پیدایش سره په یو غوږ کې زمونږ اذان شو، په دویم کې مونږ ته اقامت وویلی شي. دا د ایمان لوی دولت دی چې موره مو د کوي نو هغې راته ځان له کلمه وایي. که خورم وي رورم وي هغې ځان ته راته کلمې وي. ماشوم چې لږ ښه شوی نه پلار یې جومات ته یې ځان سره بوځي چې عادت شي. لږ نور ښه شي نو قرآن ته دې کښېنئ، دین ته دې کښېنئ. نو دا د الله طرف نه لوی شکر دی چې مونږ له ایمان را کړی دی. دریم لوی نعمت د الله طرف نه دا دی چې مونږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې پیدا کړیو. دومره لوی انعام را باندې کړی دی چې مونږ د حضور پاک په امت کې پیدا یو. دا هغه پیغمبر چې خلکو پیغمبرانو به دا سوال کول چې مونږ د حضور پاک په امت کې پیدا شو، خو صرف د حضرت عیسی علیه السلام سوال قبول شوی د محشر نه مخکې به، د قیامت نه مخکې به هغه راځي او هغه به د امتي په شکل کې دلته زندگی تیروي. دا لویه خبره ده. حضور پاک یو ځل وی د جنت 3 حصې دي وي، 2 حصې هغه ما ته راکړی شوي چې زما امت په هغې کې وي. بل روایت کې راځي حضور پاک ارشاد فرمایلو وی هر یو پیغمبر ته دعا ورکړی شوې ده او مالم یو دعا راکړی شوې ده. صحابه ته تپوس کې یا رسول الله کومه دعا ده؟ وی هغه دعا به زه د محشر په ورځ کوم چې کله هر سړی ګیر وي، نفسا نفسي وي، دی وخت کې به زه دا دعا کوم رب په هغه وخت کې قبله یو حساب کتاب به شروع کوي. نو الله تعالی دا لوی نعمتونه ورکړي دي. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که چېرته ته د الله تعالی دا نعمتونه غواړې نو ته نشي شمارلی. دا دماغ، دا عقل څومره لوی نعمت دی د رب ذوالجلال. محققین لیکي چې کم ډاکټران دي هغې وی کله چې انسان ته څوک خبره وکړي وی یو سیکنډ کې د انسان دماغ ته 1,00,000 اطلاعګانې رسی. څومره لویه خبره ده، 1,00,000 اطلاعګانې د انسان دماغ ته رسی. بیا چې دا دماغ کله دا خبره سپلای کوي نو دی دا ملا کې چې کم دا رګ دی مونږ ته شارګ وایو یا د ملا دا رګ، نو وی دا بیا ټول وجود ته هغه سپلای کوي. دا د الله لوی نعمت دی. بیا هر یو اندم مثلا په دماغ کې یو خبره راغه، اوس زه وایم چې زه لاس اوچتوم چې زما دماغو کې راغلی زما لاس حرکت شروع کی. بیا د انسان په وجود کې یو عجیبه یو شیز بل دی چې هغې ته مونږ لمس وایو، څنګه ټچ کېدل چې ورته مونږ وایو. دا څومره رګونه تاسو ته پته شته؟ ډاکټران وایي ډاکټران وی د یو انسان په وجود کې دا رګونه دومره زیات دي او دومره باریک دي.
وی که د دې دنیا نه 2 پیره دا تو کې صرف د یو انسان نو وی د دنیا نه به 2 پیره تو شي خو بیا هم د وجود کې څه ناسوي معمولی شان د انسان لدلته لاس یو سو نو هغه ته پته چې دا ګوته مې ټچ شوه په مخ باندې وه یاره دا ځای په دماغو سترګو باندې نو دا د الله څومره نعمتونه دي څومره لوی نعمتونه الله را کړي موږ د دې شکر نه ادا کوو دا خو پرېږده چې سا انسان اخلي څومره په اسانتیا سره اخیستی شو خو چې کله ستا د استمې مرض راشي ته څه کې نشي اخیستی سا په آرام سره وجود ته نه ځي نه رابار کېږي بیا به سپریګان ګرځې چې لږ دوړه دنده لاړه شي څه چل به مې کېږي دا خو بیا هم لویه خبره ده د انسان د دې معدې دپاره الله تعالی یو عجیبه نظام ایښی دی چې کم خوراک د انسان وجود ته لاړ شي نو هغه خو لاندې تلی شي بره د هغې د پاسه کور لګېدلی واپس نشي راتلی ته اوس روټۍ وخوره الټه ودرېږه په خوله دې واپس نه روځي هغه الله دننه ایساره کړي د یو ډاکټر باره کې راتله وی د هغه د قوت خراب شوی وی یقین وکړې چې هغه به سملاستېدی نه شو وی ډاکټرانو ورته د دې علاج نشته ستا علاج بس دا دی چې بس ته ټوله ورځ شپه ورځ چې خوراکو کې ته به ناستې خلک څنګه په ارام بستره په ځان باندې راواچي بېغمه وده شي خو معمولی د وجود یو پرزه خرابه شوې ده نو دی څه کوي شپه هم په ناسته تېروي د یو کس اکسیډنټ شوی هغه باره کې مې اورېده نو د سترګې دا بره چې کومه دا پرده ده که نه دا شټل چې دی دا چې بره لاندې کېږي که نه نو دا د هغه خرابه شوې وه زخمي وه پیله نو د هغه به بندوله نه نو ډاکټران ورته وایي چې یاره ته دې سره لږ ګزاره وکړه کیدی شي زخم یې ښه شي د هغې نه پس ته ستا دا حرکت شروع کړي نو د هغه زخم به چې ښه شو نو هر 2 غنټې پس بعد ته هر څه تت تت ښکارېده ډیم به ورته لګېده نو ډاکټران ورته د دې علاج دا دی چې ته دا سترګه به 2 غنټې پس وینځې نو تر کومه به وینځې انسان چې لاسونه بار بار وینځي کچه شي نو د سترګه بیا سوځېده اخره کې ورته ډاکټر وی د دې علاج نشته ستا د یو سترګه دا به داسې کوله وي هر ټایم نو هغه ډېر زیات وجړل ورته وی زه د دې نه زندګي نشم تېرولی وي ځکه وی چې ګورم 2 منټه پس سترګه وینځه څومره لوی نعمت دی مونږ خبرېږو نه زمونږ سترګو رپ والی چې کم زمونږ په دې لینزونو باندې دوړه ګند راغلي هغه د خپله صفا کړي څومره لوی نعمت دی د الله تعالی مونږ د دې شکر نه ادا کوو یقین وکړه ډېر زیات ناشکره شوي وو د خپل وجود نه چې شروع کړم په دې وجود به ستا دا زندګي ختمه شي خو د الله تعالی شکر به ادا نه کړي رب څه وایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که زما نعمتونه شمار کړي نو ته به ونه شمارلی شي دا د الله طرف نه ډېر لوی نعمت دی سلمان بن حرب دی یو ځل ناست دی هارون الرشید بادشاه سره نو هارون رشید وی ماله لګي اوبه راوړی اوبې چې وله راوړې سکلې ورته باچا سلامت صبر وکړه اوبه مسکه او وی ولې وی اسې ته سوچ وکړه که په دنیا کې نور یو ګوټ اوبه نه صرف دا یو ګیلاس اوبه وي او تا باندې ښه سخته تنده لګېدلې د دې یو ګیلاس اوبو دپاره به ته څه وکړي او ورته نیم بادشاهت به ورکم وي ښه خو وی که دا اوبه ستا وجود ته لاړې شي واپس نه وځي مطلب د سماتی دی نه کېږي نو ته به دې دپاره څه ورکړې او صرف یو طبیب وي په دنیا کې ته به هغه له د دې فیس او بدله څومره ورکړې او ورته وی دا نیمه بادشاهي به ورکم وی افسوس وی ستا دا بادشاهي خو صرف د یو ګیلاس اوبو عمره ده چې وجود ته داخله شوي دا د دنیا بادشاهي ده دا د دنیا حل دی یقین وکړه چې ډېر زیات په ناشکرۍ کې مبتلا یو دا اولاد څومره لوی نعمت دی الله تعالی چې چاله اولاد ورنکي دا خلق تو ګوره قسمه قسمه خلق راځي او الله تعالی په قسمه قسمه امتحاناتو کې اچولي ډاکټران له فیسونه ورکوي دمونو لذي چې بس الله که هر څنګه اولاد راله راکې څومره لوی نعمت دی د الله تعالی او چې بیا د لدر کې څومره ناشکره شي ته اکثریت دلته خلق راځي ښه مالداره خلق به چې ورته کاروبار دې څنګه راو یاره پس ګزاره کېږي نو دا ناشکري ده الله یې درنه واپس اخلي په یو روایت کې راځي ترجمان السنه کې یو حدیث دی بني اسرائیلو کې وي 3 ځوانانو وی هغه 3 ځوانان داسې یو چې یو د برګې په مرض کې مبتلا و د یو په سر باندې ویښتنو یو ړوندو نو یو فرشته الله د امتحان دپاره دله راولېږله چې کله دا بنده دله راځي وي سار ماندې دی وی زما پړو خو دا ارمان دی
وی چې الله مې دا برګې ختم کی، دا برس مرض مې ختم کی، او وی دویم ارمان مې دا دی چې فقر کې مبتلا یم الله را لما الله کی. نو دو ولا یو اوخه ورکو دعای ورتو که روان شو ایزا الله دا مرض ختم کا. نو دا مرض الله ختم که او هغه اوخه کې الله دومره برکت واچلو چې په زرګو شوي. بل کس للاړه، بل کس په سر باندې ویښته نو او ورته څه ارمان دی ویره چې دا ویښته مې روخیږي وي چا سره محفل کې نشم کېناستی، خلک راپورې خنداګانې کوي، عیبونه راکې ګوري. نو وی دا مې په زړه باندې ډېر لوی ارمان دی چې الله ویښته راکړي، لږ مال لاله راکړي چې بس ژوند مې پې تېرېږي، فقر او فاقه مې هم ده. او ورته الله دې په سر ویښته راوله او ده وله یو غوا ورکوي، دا واخله چې دې ته لاړو الله یې په سر ویښته راوسه. څه وخت کې هغه غوا کې الله دومره برکت واچولو چې په زرګونو باندې شوې. دریم کس له چې راغه هغه نابینو په سترګو باندې. وی څه ارمان دی دی؟ وی یاره ارمان خو مې دا دی چې زما سترګې نشته، ړوند یم، سره تښکاري نه مور کتی شم، نه پلار کتی شم، نه اسمان کتی شم، دا رنګونه وي پړه مې دا ارمان دی چې دا دنیا خو ګورم چې دا څنګه ده. او وی فقر او فاقم در باندې د به خیر غوښتو چې یاره د خیر نه خلاص شم. نو ورته دعا وکړه الله سترګې ښه کړي او یو چیلی وله ورکړه الله پکې ورته برکت واچولو. نو څه وخت پس دا کس بیا راځي دي کسانو له او د فقیر په شکل کې راځي. چې کم برګې والی هغه له ورغه وی د هغه خدای په نوم باندې راله راکوي، کم خدای چې تا له دا درکه اول ته غریب وي. بس چې دی ورته وي ښه زه غریب یم، زه خو نسبي مالداره یم، پلار نیکه نه امیر یم. او که بیا دې داسې خبره وکړه په چپلو د له دا سر ومزر وکېږه دلته نه ویې شړه او ورته یې زه وي خدای دې په هغه حالت باندې که چې څنګه اول وي. نو چې دې ترې ووتو هغه اوښانو باندې مرض راغه، هغه هم لاړه، ورو ورو سړی راتلو هماغسې برک شه. ناشکري وکړه. دویم له چې ورغه وی د هغه رب په نوم باندې راکړه چې کم رب تاله دا مال درکه، ته پهله غریب وي. نو هغه هم ورته وي ښه وي زه خو ډېر مالدار وم او بیا په دې لاره باندې رانه شي ښې بې عزته که. نو ورته زه خدای دې په هغه حالت باندې که چې په کم حالت باندې ته وړاندې وې. نو سړی ترې نه روان شي چې لاړه هغه باندې ورو ورو مرضونه لګېده، ګنجیم شو، دا د هغه غواګانې ماګانې هر څه ترې لاړه مرضونه پرې راغله. دریم له چې راغه ورته وی د الله په نوم باندې سره که چې کم رب تاله دا مال درکړی. ورته بېشکه زه خو ډېر غریب وم او یو نیک سړی راغو هغه راته دعا وکړه، د هغه په دعا باندې الله ماله سترګې راکړي نابینو او د هغه په دعا باندې رب ماله دا مال دومره زیات که چې په سنبالولو نه پوهېږم څومره ترې نه اخلې واخله. او ورته نه زه ترې نه اخلم، وی زه رب را لېږلی یم، فرشته یم او ستاسو په 3 کسانو باندې الله زه مسلط کړم، ستاسو امتحان و، خو ته پکې کامیاب شي، هغه 2 پکې ناکامه شو، الله به ستا د عمل نور هم زیات کړي. نو محترمو مونږ ناشکره یو، ناشکره ښځه به د خاوند ناشکري شروع کړي چې خاوند کور ته راشي دا به د ناشکرۍ خبرې شروع کړي. بخاري شریف کې حدیث دی، حضور پاک وایي کله ته یو ښځې سره ټول عمر خو کې وی بیا ور سره لږ شانتې څه خبره راشي وی ما خو تا نه چرته هم ښه روز نه ده کتلې، هر ټایم به ستا په کور کې دا خبرې وی د دې وجې نه مې ښځې زیاتې په جهنم کې وکتې. وی د څه وجې نه؟ وی هغې ناشکري ډېره زیاته کوله. خاوند دی ښځه په کور کې ساتلې ده لکه د یو غلامې غوندې هغه له کار کوي، بچي وله ساتي، د مال حفاظت، د کور حفاظت، خو دی راشي ظلمونه پې کوي، ناشکره شي، ناشکري کوي. ګوره د دنیا دا زندګي دا داسې تیریږي چې هر طرف نه پکې خیر راځي، خو که یو طرف نه خیر نه بل طرف ته خیر نه بیا ژوند نه تیریږي. نو په دې نعمتونو د الله شکر ادا کوئ. کم مال چې دله رب درکړی وی الحمدلله زه په دې راضي یم چې رب راله راکړی دی. ما خو تاسو ته وی څومره لوی نعمت د انسان وجود دی چې وجود دی روغ رمټي، یو معمولی معده د انسان خراب شي نو څومره منډې وی، څومره چغې وی چې یاره بس رزق مې بند شو، خوراک مې بند شو، پلانی ډاکټر لا بل چاله نشم تللی، خوراک نشم کولی. دا د انسان حالت دی.
ابا محترمو د شکر تعریف څه دی تاسو ته پته شته؟ شکر دی ته ویل کېږي چې کم منعم حقیقي پتا باندې احسان کړي دا غ تعریف وکړي. منعم حقیقي څوک دی؟ زمونږ رب دی چې په مونږ باندې احسانات کړي وي نو مونږ به د هغه شکر نه ادا کوو. یو قوم تیر شوی دی مخکې، قوم سبا به دی ته ویل دا دومره عجیبه و دومره عجیبه قوم چې د دې په باغاتو به څوک تېرېده نو دوی به په سر باندې چې اسې شکری کېښوه چې هلته به وته نو هغه شکری به د میوو نه ډکه وه. دوی به ټول عمر میوې خوړې، دومره مالداره خلک وو. یو ځل پکې څه قوم روان دی بل طرف ته ووته، وی مړه یو خو د دې ونو نه تنګ شو، د دې میوو نه تنګ شو چې کم طرف ته مونږ ځو نو بس میوې او میوې. بل خار ته ووته مونږ ته پته ونه لګېده نو الله په دې باندې راکلکه کړه. د ځمکې اوبه چې شوې اوبه هلته ختمې شوې تر دې پورې چې دا هر څه د دې میوې هر څه ختم شو، ټول فقر او فاقې ته کېناسته. ولې؟ چې دې خلکو ناشکري وکړه. په یو حالت هم د الله ناشکري نه ده کول پکار. ګورئ د الله شکر په هر حالت ادا کړي. د شپې چې کله سملی اللهم لک الحمد ولک الشکر، الله ستا تعریف کوم او ستا شکر ادا کوم. الله څومره روغ وجود دې راله راکړی دی. ناشکره خو مونږ په دې یو که دې خپلې زندګۍ ته سوچ وکړو مونږ چرته کار کوو چرته نوکري کوو نو څومره ټایم ورکوو؟ 8-9 ګنټې هلته ورکوو که نه ورکوو؟ رښتیا ووایه سړی څنګه الرټ ناست دی هلته چېرې دلته زه پیسې ګټم. دا یو سبب دی د پیسو ګټلو که نه؟ د رزق ګټلو یو سبب دی. څنګه مونږ هلته نیغ ناست یو چې هله بوس مې رانه شي، خبرې راته ونه کړي، په ټیم لاړ نه شم، بېعزتي به مې کېږي، په ټیم ځان رسوم 8-9 ګنټې ډیوټیز وکړم. خو چې کم رب تاله رزق درکړي، تاله وجود درکړی دی، دومره لوی انعام یې در باندې کړی دی، چېرته 8 منټه هغه ته متوجه ناست دی نه یو ناس ورته که نه. دا ټولو کې لویه ناشکري ده. ګورئ مونږ رب نه نه غواړو چې کله ګیر شو بس یاره پلاني لازمه یاره دا کار به مې وشي. که چېرته مرض هم در باندې راشي طریقه دا د رب وی اول ماته کښېنه ما نه غواړه چې بیا ښه نه شوې صدقه ورکه، بیا ښه نه شوې بیا طبیب له لاړ شه. مونږ چې هلته نه ستړي شو بیا راشو یا الله بس اوس تا ته ښکاري نو ستړی شوم په دنیا باندې ته مې ښه کړي نو هغه هر څه زمونږ الټه روان دي. ولې؟ مونږ ناشکر شوي یو.